الرجيم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. درود شریف و اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم. او بعض د خلقنا هغه دي چې وایي پخلو مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې او په ورځې د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي دوی ایمان لرونکي. دوکه کوي د الله سره او د هغې کسانو سره چې ایمان یې راوړی او دوکه نه کوي دی چا سره مګر د ځانونو د دوی سره وما یشعرون او دوی نه پوهېږي. دا دویمه رکوع د سورة البقرې مناسبت مخکې رکوع سره مخکې د دوو ډلو ذکرو د فروق ثلاثو نه دې رکوع کې بیان د فرقې ثالثې دی. درېیمې فرقې کومې درې فرقې چې فاتحه کې ذکر شوی اجمالاً دویم ربط دا دی مخکې د کافر مجاهر بیان وشو اوس د کافر منافق بیان کیږي. په نفس کفر کې د دوی اشتراک دی او په طریقې د کفر کې اختلاف دی نو مابیل اشتراک راغی سره د مابیل امتیاز نه ذکر حرف عاطف هم ذکر ک. د دوو مخکنو فرقو صفتونه ذکر اولا ورسره په آخره کې د دنیا او د آخرت انجام ذکر د متقینو انجام علی هدی من ربهم اخروی انجام اولئک هم المفلحون. د کافر مجاهر دنیوی انجام حرمان د ایمان نه اخروی انجام ولهم عذاب عظیم. د منافق اول حکم ذکر کیږي وما هم بمؤمنین بیا به ګڼ صفتونه ذکر شي. د منافق دا کارونه دي بیا به د دنیا او د آخرت انجام هم ذکر شي. د دنیا انجام دا دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم او د آخرت انجام به دا وما كانوا مهتدین الى طریق الجنہ. ومن الناس دا خبر مقدم دی ومن یقول مبتدا مؤخر ده. دا الناس نه مراد منافقین دي. اس کافر اصلی اقبح دے او کم کافر منافق کفر اقبح دے. دو عالمانو یو ډله وای کفر د کافر اصلی اقبح دے د کفر د کافر منافق نه. ځکه د کافر دو ګناهګانې دي یو داره چې جاهل بالقلب دی او کاذب باللسان دی. ژبه هم ګناهګاره ده او زړه هم ګناهګار دی. زړه جاهل دی او ژبه کاذبه ده.
دې په ګناه کې ترکیب راغی مرکب شو او منافق عالم بالقلب جاهل بالقلب دے کافر بالقلب دے او مقر باللسان دے ژبه خو ښه شوه اقرار خو کوي که نه د هغه نه خو ژبه ښه ده دا یو قول شو دویم قول دا دی جمهور قول راجح قول چې کفر د منافق دا اقبح دی د کفر د چانه کافر مجاهر ځکه د ده دا د ژبې اقرار د دې نه انکار ښه دی ځکه د ده په دې اقرار کې ډېر نقصانات دي مسلمانانو ډلې له راځي او د هغوی رازونه بیا کافرانو له ښکاره کوي او چې منکر علی اللسان یا خو بیا مسلمانان خپله ډله کې نه پرېږدي که او ورسره استهزا ده د مؤمن پورې او نور بد بد صفتونه په منافق کې دي یو دویم دا ده چې کافر مجاهر علی تبع الرجال دی او کافر منافق علی تبع الخنسا دی کافر خو نر دی په میدان ولاړ دی نه منم دا نر دی صحیح ده او منافق علی تبع الخنسا خنسا مشکل په تبع د اجړا دی که نه نر دی او نه ښځه ده هغوی ته وایي تاسو سره یم دوی ته وایي تاسو سره نو کم یو ښه شو کفر د منافق اقبح شه د کفر د کافر نه دریم دا دی چې کافر ځان دپاره کذب نه دي خوښ کړي دروغ او منافق ځان دپاره دروغ خوښ کړي خو دروغ نه وایي بس زړه کې ایمان نشته بس مؤمن نه یم او دی خو دروغ وایي زړه کې کفر دی او په خولې درته وایي زه مؤمن یم د ځان دپاره کذب دروغ غوره کړي دي او دا چې د کافر صرف کفر دی او د منافق د کفر سره استهزا ده دروغ دی عدم شعور دی عدم العلم دی فساد دی تسبیح د عقلاو ده اشتراء الدلالت علی الهدایت دی دا ګڼ صفتونه بد قبایح راځي دا ټول ورسره دي نو د کفر اقبح دی د کفر د کافر مجاهر نه د دې وجې نه د کافر مجاهر بیان په دوه آیاتونو کې وکړو او د کافر منافق بیان په پر روانو 14 آیاتونو کې وکړي ځکه دا د لستوڼي مار دی دا درته ښه واضح کوي ټول صفتونه درته ښیي چې ښه به وپېژنې خو دا به نه کوئ لکه زموږ ملایو دا پلانکې منافق بچی دی زر به حکم نه لګوئ چې دا منافق دی دا منافق دی منافق شاه ولی الله رحمه الله الفوز الکبیر که تاسو ویلی هغې کې وایي منافق به دوه قسمه دی یو منافق اعتقادي دی یو منافق عملی دی منافق اعتقادي کافر دی او منافق عملی هغې ته وایي چې په هغې کې اخلاق او صفات د منافقینو بعضې موجود دي عملی منافق هغه مرتکب د ګناه کبیري کافر نه وي د حدیث کې چې راځي اربع من کن فی کان منافقا خالصا د منافق خالص معنا د منافق خالص صفتونه د کې راغله دا نه ده چې د اسلام نه ووت بعضې د خلکو نه من هغه دي یقولو چې وایي ناس لفظ د ناس قرآن کریم کې 241 کرت راغلی ناس په اصل کې اوناسو بیا تی حمزه حس پکړه شال پلام په داخل شنو الناس دا ناس جمع دا یا اسم جمع دا انسان دا
فایحس پکړلی شوی د تخفیفن دا ناس یا ماخوذ دی د انس نه انس ضد د وحشت دی نو انسان ته انسان ځکه ویلي انسه بجنسه د خپل جنس سره انس کوي مینه ورسره کوي لکه شاعر وی وما سمی الانسان الا لانسه ولا القلب الا انه يتقلب انسان په انسان نه دی نومول شوی مګر دې د پاره چې انس او مینه ده پکې او زړه نه دی قلب نه دی نومول شوی په قلب سره لانه يتقلب مګر دې د وجې نه چې اوړي راوړي کله زړه یو شاني کیفیت د زړه کله بل شاني اوړي راوړي دویم قول دار چې دا ناس ماخوذ دی د آنسه نه آنسه معنا د ابصاره لکه آنسه من جانب الطور الایمن ویلی د طرف د تور نه خي طرف نه نو بیا ناس انسان ته انسان ځکه وایي لأنه ظاهر محسوس ځکه د ښکاره دی لیدل کیږي په خلاف د جن د اجتنان نه دی پټوالي ته وایي او هغه له خلکو د نظرونو نه پټ دی نو ځکه ورته جن وایي سکاکی وایي ناس د نوس نه دی نوس حرکت ته وایي په دلیل د تصغیر سره ځکه تصغیر نویس راځي نویس او انسان ته انسان ځکه وایي لأنه یتحرکو دی خوځي را خوځي یو ځای نه بل ځای که متحرک دی که نه بالاراده خوځي را خوځي چا ویلی دي چې دا ماخوذ دی د نسیان نه ځکه خبره ترې ډېر زر هېرېږي فنسیه ولم یجد له عزما قول ستوي قول ومن الناس من يقول قول وینا توي کله به قول ذکری مراد به ترېنه عقیدی لکه سوره بقره یو سل شپږ پنځوس آیت کې قالوا انا لله و انا الیه راجعون کله دوی ته مصیبت ورسی قالوا اعتقدوا دوی د عقیده وکي انا لله و انا الیه راجعون مونږ هم د الله یو مونږ به الله ته راجع کیږو زوبا بیا سړي زړه یخ شي دویم قول په معنا د افترا سره دروغ تړل د چا پورې سوره بقره 9 شپېته آیت یقولون علی الله الکذب یقولون معنا یفترون علی الله الکذب جوړی په الله باندې دروغ هلته قول په معنا د افترا سره دریم قول په قول د لسان د ژبې وینا ته وایي لکه دلته یقول من الناس من یقول دلته قول لسانی مراد آمنا بالله و بالیوم الاخر دا مقوله ده د یقول د پاره دی بس ویلې داسې به ویلې آمنا بالله و بالیوم الاخر مومن به ورسره دوه څیزونه ذکر کړه یو الله او بل یوم اخر وروستی ورځ قیامت ورځ یادوي وروستی ورځ سوال دار چې مومن به خو ډیر څیزونه دي کنه نو دا دوی ولې ذکر کړه چې مونږ په الله او په آخرت ایمان راوړی دی نبی خو ذکر نه کړه کتاب یې ذکر نه کړه باس بعد الموت ملائکې کتابونه رسولان مومن به کې الله او یوم آخر ذکر دا ولې جواب دا دی چې دوی تذکره د قطرین وکړه د طرفینو د ایمان مبدأ ذکر کړه چې ایمان بالله دی منتهای ذکر کړه چې ایمان بالیوم الاخر دی چې دا وسط پکې په خپله راځي چې دا نور څیزونه دي تاسو په دې پوه شئ
بیا به سوال وارد شي که کلام داسې ذکر شوی وی ومن الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر هم کافي و په بالیوم الاخر کې اعاده د با ولې وشو جواب دار چې دا اعاده د با د استقلال دپاره وشوه چې ایمان بالله ایمان بالیوم الاخر زمونږ مستقل دی د ایمان بالله تابع نه دی تاسې په دې پوه شئ بل اعتراض دا دی یقول مفرد ولې ذکر ک ضمیر پکې من تراجع ک وما هم بمؤمنین کې ورته هم ضمیر د جمع بیا راجع کړي یو من دی کله ورته ضمیر د مفرد راجع کوي او کله ضمیر دی جواب دار چې لفظ د من مفرد دی او معنا کې جمع ده نو ضمیر د مفرد هم ورته راجع کیږي او ضمیر د جمع هم ورته راجع کیږي د دې مثال ومنهم من یستمع الیک ومنهم من یستمعون الیک یو ځای کې یستمعو وایي بل ځای کې یستمعون وایي ضمیر د جمع ورته راجع کیږي کله لحاظ د لفظ وکړی شي او کله لحاظ د معنا وکړی شي دلتم یقولو کی ضمیر د مفرد راجع شوی او ما هم کی ضمیر د جمع الله حکم کوي د دوی وما هم بمؤمنین او ندی دوی ایمان لرونکي دوی غوی خود ایمان والا ندی دوی ایمان لرونکي ندی دلته بمؤمنین کې دا با زائده ده ځکه په خبر د ما راغلی ده او زائده ده خو فایده شته ګورئ د استغراق د نفې دپاره راغلی ده لکه من چې د نفې نه وروسته زائد د استغراق د نفې دپاره وما لکم من اله غیره نشته ستاسو دپاره هیڅ معبود غیر د الله نه دا هیڅ استغراق دی دا د من نه راغلی دی دلته هم د قشان چل شوی وما هم ندی دوی بمؤمنین هیڅ ایمان لرونکي استغراق د نفې دپاره راغلی دلته به یو اعتراض وارد شي هغه دا دی چې هغوی اقرار د ایمان په جملې پیلیې سره کړی و او رد په جملې اسمیې سره وشو وما هم بمؤمنین دا ولې جواب دا دی چې اسمیه کې استمراري نو دلته الله رد وکړه بابلغ وجه و اوکده تاکید سره رد وکړه دوی ایمان لرونکي نه دي په هیڅ وخت کې یو بیم اعتراض دا دی چې هغوی اقرار د ایمان کړی په آمنا سره مونږ ایمان راوړی دی په الله او په آخرت نو د هغوی د دعوې سره جواب دعوه داسې موافقه به وی وما آمنو د آمنا مقابله به هغوی نفې هغوی اثبات د فعلو کو نو جواب موافق به په نفې د فعل سره وی دلته نفې د فعل نه ده شوي بلکې نفې د دوی د ایمان نه شوې ده وما هم بمؤمنین د دوی ذوات د ایمان نه نفې کړي دي دوی ایمان لرونکي نه دي جواب دا دی چې نفې د ذواتو د دوی د ایمان نه دا ابلغه ده د نفې د ایمان نه په ماضي زمانه کې وما آمنو خدا معنی چې دوی ایمان نه دی راوړی وما هم بمؤمنین معنا دا دوی په هیڅ وخت کې ایمان لرونکي نه دي دې کې مبالغه زیاته ده د هغې نه نو ځکه یې داسې وکړه د دې نظیر دویمه سپاره کې الله فرمایي یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها دوی به دا اراده لري ان یخرجوا من النار جمله فعلیه شوه کنه الله داسې ونه ویلې چې وما یخرجون وما هم بخارجین منها دوی به نه وي وتونکي د دې اور نه بالغه پکې زیاته شوه کنه
بل اعتراض دا دی چې هغوی خو اثبات د ایمان کړی او مقید، الله تعالی نفي د ایمان وکړه مطلق. هغوی اثبات د ایمان کړی و آمنا بالله و بالیوم الاخر، تقید ورسره لګولی او که چې د الله او د آخرت ورځ ده. او الله داسې ونه ویل چې وما هم بمؤمنین بالله و بالیوم الاخر، نفي مطلق وشوه. دا ولې؟ جواب دار د دعوی او د جواب په منځ کې فاصله نشته. څه چې په دعوه کې ذکر دي نو هغه مراد دي، په جواب دعوه کې هم تردید کې هغه مراد دي. وما هم بمؤمنین بالله و بالیوم الاخر دا پکې شته، اگر چې نه دي ذکر شوي. یو جواب. دویم جواب دا دی وما هم بمؤمنین بشیء، مطلق ذکر کا چې ټول څیزونه پکې شامل شي. که وما هم بمؤمنین بالله و بالیوم الاخر ویلی وی نو نور مؤمن به به پکې داخل وی، چې صرف بالله و بالیوم الاخر ایمان نشته، په دې نورو شته که نه. مطلق ذکر که چې په یو فرد د افرادو د مؤمن به باندې هم د دوی ایمان نشته، دا پکې پیدا شو. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دوی ټګي برګي کوي د الله سره، دوکه کوي د الله سره او د هغې کسانو سره چې ایمان راوړی دی، او دوی دوکه نه کوي د هیچا سره مګر د ځانونو د دوی سره. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي په دې خبره چې دوی ځانونو سره دوکه کوي. یخادعون الله د دې آیت ربط مخکې سره څه دی؟ یو ربط خدا دی چې دا یخادعون الله بیان دی د یقولو دپاره. ومن الناس بعضې د خلکونه من هغه دی یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی. دا قول څه دپاره کوي؟ یخادعون الله. نو دا یخادعون الله به بیان شي د یقولو، او د بیان او د مبین په منځ کې ربط واضح دی. د دې وجې نه حرف عاطف هم ذکر نه که، بیان او د مبین په منځ کې عاطف نه وي. یا دا دی چې یخادعون الله دا جمله مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې. سائل سوال کوي خنو چې دوی الله وی دوی مؤمنان نه دي، نو دوی آمنا بالله و بالیوم الاخر دا ولی وی؟ جواب دا دی یخادعون الله دا ځکه وی چې خدای او د مؤمنانو سره ټګي کوي. دا به استیناب شي. یا دا دی چې یخادعون الله والذین آمنوا دا جمله فعلیه حال دی دغه ضمیر نه چې کوم په یقولو کې دی. بعضې د خلکو نه من هغه دی یقولو چې وایي په داسې حال کې مخادعین چې دوکه کوونکي دي. آمنا بالله و بالیوم الاخر وایي، یخادعون به په معنا د مخادعین سره شي، خو دا به حال شي د چا نه؟ ضمیر نه چې په یقولو کې دی. یو اعتراض دی دا چې یخادعون دا باب مفعله ده، مفعله کې تشریک د طرفین وي. دوی د الله سره دوکه کوي، الله یې د دوی سره کوي، نو دا به معنا شي. حال دا چې الله خو دوکه نه کوي. جواب دا دی چې دلته مفعله د مبالغې دپاره ده، هر ځای کې د تشریک دپاره نه وي، د طرفین مبالغې دپاره. لکه عاقبت اللصه، غلطه مې ښه ډېره سزا ورکړه، ښه سزا مې ورکړه. دا نه ده چې بادشاه وایي چې ما غلطه او غل ما ته سزا راکړه. هلته مفعله د مبالغې دپاره ده. یا عافاک الله، خدای دې جوړ که، معافات خدای دې ښه جوړ که. معافات مفعله ده که نه، دا نه چې خدای دې تا جوړ کړي او ته خدای جوړ کړي. پې پوه نسلې؟ دلته هم دقه شان چل دی. یو نو بیا په دې صورت کې مفعله د یو طرف دپاره راځي، دوه طرفونه دې نه وي که نه. دویم جواب دا دی چې خدای دوی ته جزا ورکوي، د دې دوکې جزا به ورکوي. نو مجازي د خدا داسې وګرځولی شو لکه مخادي، نو ځکه یې مفعله ذکر کړه.
لکه شپږمه پاره کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم. څنګه دی آیت؟ نو الله تعالی دوی ته خادعهم معنا جزا د خدا ورکوي. نو جزا د خدا وګڼلی شوه. خدع دوکې ته وایي، دوکې ته. کمې دوکې ته چې ته یو کار وکې، ښکاره خلکو ته یو څه کې او مطلب دې بل صحیح. امام راغب وایي مفردات کې الخدع انزال الغیر عما هو بصدده، نازلول د غیر دی په هغه څه کې چې هغه د هغه په طلب کې دی، په داسې طریقې سره چې ته ورته ښکاره کې داسې څه چې ستا پټ په زړه کې بله خبره وي، دې ته مخاطب وایي. نبی علیہ السلام د دوی د ایمان په طلب کې و. دوی نبی علیہ السلام ته ایمان ښکاره که په داسې حال کې چې د دوی په زړه کې عدم الایمان و، نو دې ته خدع وایي. خدع دوکه. دویم سوال دا دی چې دوکه کوي د الله سره. الله سره خو څوک دوکه نشي کولی. دوکه خو خلک دغه چا سره کوي چې خبرې په هغه پټي. الله باندې خو هېڅ شی پټ نه دي. الله سره د مخادعې او د دوکې څه مطلب دی؟ جواب دا دی یخادعون الله فی زعمهم، د دوی د ځام مطابق د الله سره دوکه کوي. نو جواب اوس حقیقت کې نه ده. دویم جواب دا دی چې عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت داسې دی یخادعون رسول الله، دوی دوکه کوي د الله د رسول سره، والذین آمنوا او د مؤمنانو سره. او د الله د رسول سره دوکه داسې ده لکه د الله سره، نو ځکه مضاف حذف کو. والذین آمنوا او د مؤمنانو سره هم دوکه کوي، هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی قلبا و لسانا. وما یخدعون الا انفسهم، او دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره. دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره. اصل عبارت داسې دی وما یخدعون احدا الا انفسهم، د هیچا سره دوکه نه کوي مګر د ځانونو سره کوي. دلته به اعتراض وارد چې دلته اثبات د خدا د دوی ځانونو ته وشو په طریقې د حصر سره، صرف خپلو ځانونو سره دوکه کوي، معنا بل چا سره نه کوي. دا خو د مخکې جملې سره تناقض راغی. مخکې جمله کې خدا راله چې الله او د مؤمنانو سره دوکه کوي، او دې جمله کې راله چې هیڅ چا سره دوکه نه کوي، صرف د ځانونو سره کوي او په طریقې د حصر سره، بل چا سره نه کوي، مؤمنانو سره نه کوي. او مخکې راله چې مؤمنانو سره کوي. سوال باندې پوه شئ؟ جواب دار ہے چې اثبات هلته د دوکې د مؤمنانو سره شوی دی، هغه نفس دوکه ده. او دلته نفی په دې دویمه جمله کې چې د خدا د مؤمنانو نه شوی ده، هغه ضرر د دوکې دی. جواب وشي که نه؟ وما یخدعون الا انفسهم، ضرر د دوکې نه راجع کېږي چاته مګر ځانونو د دوی ته. نفس دوکه خو د نورو خلکو سره کوي که نه، خو ضرر یې صرف دوی ته راجع دي، ضرر هغوی ته نه راجع کېږي. وما یشعرون، او دوی نه پوهیږي انهم یخادعون لانفسهم. وما یشعرون، دوی نه پوهیږي بخدائهم لانفسهم، چې د ځانونو سره دوکه کوي. دوکه خو د ځانونو سره کوي، خو دوی په دې پوهیږي نه چې موږ کوو څه. ولې نه پوهیږي؟ د څلورو وجو نه. یو وجه دا ده فی قلوبهم مرض، زړونه یې بیماران دي، نو نه پوهېږي چې مونږ ځان له ضرر رسو. یو دویم دا دی وایذا قیل لهم لا تفسدوا، فساد ورته صلاح ښکاري. دریم وایذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، تسبیح د عقلاو کوي. څلورم
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا دو مخی توب کوي نو ځکه د خپل خدا او دوکې باندې نه پوهېږي. دا څلور واړه دلیلونه دي. دا څلور واړه آیتونه دلیلونه شو. وما یشعرون او دوی نه پوهېږي چې دا لګیا څه دي او کوي څه. یشعرون مفعول حذف دی، تقدیر د عبارت داسې دی وما یشعرون انهم یخدعون انفسهم. دا وما یشعرون دا عطف دی په وما یخدعون باندې، یا جمله مستانفه ده. ځان سره ولې خدا کوي؟ سائل سوال کوي. الله جواب کوي وما یشعرون دوی نه پوهېږي که نه ځکه دا کار کوي، شعور پکې نشته. یا وما یشعرون حال جمله حالیه ده، دا ضمیر نه چې کوم په ما یخدعون کې دی نو معنا به داسې شي وما یخدعون الا انفسهم غیر شاعرین، په داسې حال کې چې پوهېږي نه بذالکه. شعور څه ته وایي؟ ادراک په حواس خمسه او ظاهره سره. کله شعور په معنا د علم سره مشاعر حواسو ته وایي. فلان لا یشعرو دا ابلغ دی د دې نه چې لا یبصرو ولا یسمعو. پلان کې څه اوري نه او څه ویني نه، د دې نه دا ابلغه ده چې لا یشعرو په څه پوهېږي نه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ځان سره دوکه کوي او په دې نه پوهېږي. ولې نه پوهېږي؟ دلیل ځکه زړونو د دوی کې بیماری ده، په زیاته به کې دوی ته الله تعالی دا بیماری او شته د دوی دپاره دردناک عذاب په سبب د دې چې دوی دروغ وایي. ربط د دې آیت مخکې سره مخکې آیت کې حکم وشو چې وما یشعرون. د آیت کریمه کې علت د حکم دی. ولی وما یشعرون عدم شعور دوی ته ولی ثابت دی؟ ځکه زړونه بیماران دي. بیم دار مخ کې حکم وشو وما یخدعون الا انفسهم، ځان له لګیا دي ضرر نه رسي، ځان له څوک ضرر رسي. او فی قلوبهم مرض، زړه ګډوډ دی، زړونه بیماران دي. فی قلوبهم خبر مقدم دی او مرض مبتدا مؤخره ده. زړونو کې بیماری ده. لفظ د مرض قرآن کریم کې 14 کرته راغلی دی. قرآن کریم کې د مرض مختلف معناګانې راغلي دي. مرض ظاهری ته مرض را ویل کېږي. سوره شعراء 8 نمبر آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چې کله ز ظاهری بدن می بیمار شي نو خدای شفا را کوي. ای مرض نه مرض ظاهری مراد. د مرض شک ته قرآن کریم کې ویل شوي دي. سورة الاحزاب کې 12 نمبر آیت وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یاد کا وخت چې منافقینو به ویل او هغې کسانو چې زړونو کې شک و. د مرض نفاق تم ویل کېږي، لکه دې آیت کې فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې منافقت دی. څلورم مرض په معنا د دوستۍ د کافرانو ته هم قرآن کې مرض ویل شوی چې څوک د کافرو سره دوستی کوي دا مریضان دي. سورة مائده 2:50 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. ته به وګورې کسان چې زړونو کې مرض دی، یعنی دوستی ده د کافرانو سره. یسارعون فیهم، جلتی به کوي د هغوی په محبت کې، او وایي به موږ ویریږو ان تصیبنا دایره، گردش د زمانې به موږ لاندې کړي. پنځم مرض میل الی النساء، ښځو پردیو ښځو ته مایله کېدلو ته مرض ویل شوی. دا مرضي دی، معنا پردیو ښځو له ګوري. سورة الاحزاب 33 آیت فیطمع الذی فی قلبه مرض، تمه به وکړي هغه سړی چې په زړه کې میل الی النساء دی. مرض وایي څه ته؟
مرض دی ته وایي چې نفس خارج شي د اعتدال خاص نه. څلور څیزونه دي انسان کې، اخلاق اربعه ورته وایي: سودا، صفرا، وینه او بلغم. ده کې دا څلور واړه چې په اعتدال نو سړی صحیح روغي سلیم، او چې یو کې زیادت راغی نو بس بیماریان، مختلفې بیماریان دي، سړی بیمار شي. دې ته ظاهري مرض وایي. باطنی مرض کیفیت نفسانیه بدلیږي، را بدلیږي، اخلاق حمیده دي کمیږي او اخلاق رذیله پیدا کیږي. دا مرض دی. باطنی امراض ټولو کې موږ او تاسو ټولو کې شته. دې ته وایي. دلته د مرض نه کم مرض مراد دی؟ مرض نه باطنی مرض مراد دی. ځینې د دې مریضان دي په مرض باطنی سره چې هغه نفاق دی. د قلب صفتونه درې راغلي دي: قلب میت، قلب سلیم، قلب مریض. قلب میت چې قرآن او حدیث او وعظ بیانوه خو هغه نه متاثره کیږي، ته قلب میت وایي. او قلب مریض د ګناهګار انسان دی چې ګډوډي خدا دی چې تذکیر او موعظې سره راویښیږي. او قلب سلیم هغه دی چې اخلاق حمیده پکې شته او اخلاق رذیله یې ځان نه لرې کړي. تاسو قرآن کې اورېدلي دي که نه چې الله تعالی قرآن کریم کې وایي که نه څنګه دی آیت: الا من اتى الله بقلب سلیم. ټولو خلکو ته د قیامت په ورځ خطره ده. الا من اتى الله بقلب سلیم. سلیم قلب چې چا ځان سره راوړي. زړونو د دوی کې مرض دی، مرض. فزادهم الله مرضا، پس زیاد بکي دوی ته الله تعالی دا مرض. دا فزادهم الله مرضا یا انشاء ده یا اخبار ده. انشاء ده دعا ده، خدای دې دوی ته دا مرض زیاد کړي. دا به بددعایي شي. یاداره چې اخبار ده، پس زیاتوي دوی ته الله تعالی مرضا، دغه مرض، دا مرض به ورته خدای زیات کړي. نو دا دوی مرض چې ذکر شي دا مزید دی، او اول مزید علیه دی، په هغه زیادت شوی دی. دا نکره ځکه ذکر شو چې مزید غیر د مزید علیه نه، نو د دواړو په منځ کې به مغایرت راشي. تاسو قاعده ویلې د نکره چې مات شي نکرې ته نسانی غیر ولایي، هغه به ټیک شي اگر چې اکثریه ده. بعضې ځای کې تخلف هم شوی دی، دلته صحیح کېږي انشاءالله. زیاد بکی دوی ته الله تعالی مرض، دا مرض به ورته خدای زیاد کړي. ولهم عذاب علیم، او شته د دوی دپاره عذاب دردناک. بما کانوا یکذبون، په سبب د دې چې دوی دروغ وایي. بما کانوا یکذبون کې دا با سببیه ده او ما مصدریه ده. بما کانوا یکذبون معنا بکذبهم، دې دپاره عذاب علیم دی په سبب د کذب د دروغو د دوی، بسبب کذبهم. پې پوه شئ، یکذبون به کذب ته واړوئ. دوی دپاره عذاب علیم دی، علیم. دلته به اعتراض وارد شي چې عذاب دردناک دی. دا علیم صفت د عذاب دی. دردناک خو به څوک چې سړی په عذاب کې پروت دی هغه به دردمني که نه. شته د دوی دپاره عذاب دردمن ده. نو دردمن خو هغه سړی دی چې کوم دوزخ کې پروت دی که نه، عذاب خو دردمن نه دی. نو جواب دا صفت بحال متعلقه دی. ولهم عذاب علیم صاحبه، یا فعل په معنا د مفعل سره دی، علیم په معنا د مولم سره، لکه سمیع په معنا د مسمع سره. دی د پاره شته د عذاب دردمن نه، دردونکی. علیم معنا به بیا دردونکی کوئ، دردونکی. یا دا د دریم جواب چې علیم صفت د عذابون دی مبالغتن، د عذاب دردمن دی، نو چې څوک پکې ورپرېوځي د هغه به څه حالي. مبالغتن علیم صفت د عذابون ګرځول شوی. دویم اعتراض دا دی چې دوی کې خو ډېر بد صفتونه و، د عذاب علیم د پاره کذب ولې علت جوړ که سبب؟
جواب دار دی کی اشارت تو شو دی خبری ته چې کذب دروغ چې کوم دی دا اقبح القبائح دی په قبایحو کې زیات قبیح کذب دی نو ځکه ویل چې عذاب علیم په سبب د دروغ دی کذب دا ټولې خبرې د دروغ نه دي منافق ټول بنیاد په دروغ یې ښودل شوی دی نو ځکه سبب د حکم د پاره کذب او دا کذب په دې خاصه مسله کې یا په عامو مسلو کې که خاصه مسله شي نو معنا به داسې شي ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون بكذبهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر کې دروغ وای نو ځکه دې د پاره عذاب علیم دی کذب دروغ کذب څه ته وای چې حکم مطابق نه د چا سره د واقع سره یا د اعتقاد د مخبر سره او یا د دواړو سره تاسو دا خبره ویلې ده که جمهور او نظام او جاهز د درې واړو پکې اختلاف دی خبره به بیا ډېره اوږده شي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دا دویمه وجه ده د عدم شعور د دوی دپاره وما یشعرون دوی نه پوهیږي چې دوی د ځان سره دوکه کوي ولې نه پوهیږي څلور وجې دي یو دا چې فی قلوبهم مرض دویم دا دی چې فساد ته صلاح وایي فساد ته اصلاح وایي خرابی کوي او دې ته اصلاح وایي چې مونږ اصلاح کوو جوړې راولو وإذا قیل لهم چې کله ویلی شي دوی ته لا تفسدو تاسو خرابی مه کوئ په الارض په ځمکه کې قالو دوی وایي انما نحن مصلحون مونږ بس اصلاح کوونکي یو بس ربط د دې آیت مخکې سره اوس یو دوه مناظرې ذکر کوي کومې چې واقع شوې د مؤمنانو او د منافقینو په منځ کې اوله مناظره دا ده چې مؤمنانو دوی ته ویلې لا تفسدو فی الارض ځمکه کې فساد مه کوئ منافقینو جواب ورکړ انما نحن مصلحون مناظره ختمه شوه د فریقینو په منځ اوس ملامته څوک دي ثالث پکې فیصله کوي ثالث څوک دی الله احکم الحاکمین هغه فیصله کوي په منافقینو باندې څلور ملامتیاوې ویلې چې تاسو ملامته یې څلورو طریقو سره یو دا ده چې دوی دروغ وایي الا انهم هم المفسدون او وایي مونږ مصلحون یو نو خدای وایي الا انهم المفسدون دوی دروغ وایي دروغجن سړی ناکامي کنه میدان بیالخ دی دویم تسجیل پی الله کوي الله خبر ورکوي چې دوی مفسدین دي د دوی ټیک خبره نه ده دریم دا د حصر د فساد دی په دوی کې بس هم دوی مفسدین دي نور مفسدین چېرته نشته څلورم دا دی چې توصیف یې په غایت جهل کوي هغه دا چې دوی کې هېڅ شعور نشته ولکن لا یشعرون شعور هم پکې نشته شعور خو په ځناورو کې مې خو دوی کې هغه د ځناورو والا شعور هم نشته دا یې معنا تاسو په دې خبره پوه شئ چې کله ویلی شي دوی ته تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې دا ورته څوک وایي قائل څوک دی قائل الله دی نو الله ورته وایي بواسطة النبي صلی الله علیه وسلم یا بواسطة المؤمنین یا قائل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یا قائل مؤمنان دي څه ورته وایي لا تفسدو فی الارض فساد مه کوئ په ځمکه کې فساد ښه شی نه دی فساد مه کوئ نو دوی څه وایي دوی جواب کې څه وایي انما نحن مصلحون سوال دار دوی څه فساد کاو جواب دار لا تفسدو فی الارض بالکفر وتعویق الناس عن الایمان
تاسو په ځمکه کې داسې فساد کوئ چې کفر کوئ خلک بندوئ د ایمان نه دې نه غټ فساد بل شته دوی به داسې فساد کو چې خلک خپله به کفر کو نور خلک به هم د ایمان نه بندول فساد څه ته وایي تعریف یې څه دی التغییر عن حالة الاعتدال والاستقامه بدلول د اعتدال او د استقامت حالت غیر اعتدال او غیر استقامت حالت نقیض د فساد صلاح ده الله جل شانه دوی باندې تسجیل کوي څلور طریقو سره الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی فسادګری دي ولکن لا يشعرون لیکن پویږي نه الا دا جوړه ده د حمزه د استفهام د انکاری نه چې هغه په معنا د نفي سره ده او د الله نافي نه او تاسو ویل دي چې نفي په نفي داخل شي نو اثبات تاوي فائدہ کوي په طریقې د برهان سره حمزه استفهامیه ده کړه او لا حمزه استفهام د انکار د پاره دی نو نه پېښوا لام نه پېښوا نه پېچ په نه په داخل شي څه پیدا کوي وخاویو رون حافظ صاحبو بس ښځه به طلب کوله چې چېرته واده وکړم د خدای شان دی ښځه یې مړنده وه مړنده ورته میلاو شه ده ویلې زه ښه ده نو څه وخت تېر شه بچی پیدا شو ښه ښایسته سترګې دي او بس څیزونه ویني بغیر د چشمو نه او حافظ صاحب اوس ویلي اوس پوه شوم چې قاعده به ویل چې نه پې په نه پې داخل شي اثبات پیدا کوي ځکه دا لږ خو اثبات دی که نه نور خو دواړه نه پې و تاسې په دې پوه شئ نو الله کې دقه شان چل دی مونږ یې خبردار دا لوسی روح المانی کې دا خبره کړې ده چې الله حمزه استفهامیه انکاریه نو دا نفی شو لام نفی ده چې بیل بیل شي یوه کلمه نشي خبرداری انهم هم المفسدون هم دوی فسادګري دي لیکن دوی نه پوهېږي نو تاکید یو په الله سره وشو دویم په ان سره دریم دا دی چې جمله اسمیه راوړی شو څلورم دا دی چې ضمیر فصل راوړی شو پنځم دا دی چې خبر معرفه راوړی شو شپږم دا دی چې د هغې ټولو نه غټه خبره دا ده چې اخره کې بیا اعاده وشوه د عدم شعور ولکن لا یشعرون دومره تاکید سره ورته خدای ویلی چې دوی دومره ناپوهه دي ولکن لا یشعرون لیکن دوی په دې پوهېږي نه چې دا موږ کوو څه دا یوه مناظره وه د دوی سره اوس سوال دی تاسو فساد مکوئ په ځمکه کې دوی ویلي مونږ اصلاح کوونکي یو داسې ونه ویلې چې مونږ کې صلاح ده مونږ په خپله روغ خلک یو داسې ونه ویلې انما نحن صالحون مصلحون یې ویلې ځکه مونږ د نورو خلکو روغې کوو نو په خپله خو روغ یو دا خو دې په مبالغې طریقې سره ثابت شو صالحون یې ځکه ونه ویلې د لا تفسدو جواب خو به په صالحون سره وکړه مونږ فساد نه کوو صالح خلک یو نو صالح نه د نورو خلکو اصلاحګان هم کوو نو فساد خو مونږ نه ډېره لرې خبر ده فساد خو په معاشره کې ډېر بدي شي دا مطلب شو مبالغه پکې زیاته راله نو الله ځکه تسجیل هم په څلورو طریقو سره وکړو شپږو طریقو سره وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون چې کله ویلې شي دوی ته ایمان راوړی ایمان پشان د ایمان د دې خلکو نو دوی وی آیا موږ ایمان راوړو ایمان پشان د ایمان د دې بیا عقلانو الا خبرداری انهم یقینا دوی هم السفهاء هم دوی بیا عقلان دي ولكن لا يعلمون لیکن نه پوهېږي دوی آیت مقصد دا چې دوی تسبیح د عقلاو کوله عقل مندو خلکو ته به کم عقل ویلی ناپوهه به ورته ویلی نو داسې خلک دا دویمه مناظره ده ربط یې مخکې سره څه دی
مخکې حکم شوی وما یشعرون دوی نه پوهېږي هغې دپاره څلور دلیلونه یو دلیل فی قلوبهم مرض دویم دلیل وایذا قیل لهم لا تفسدوا دریم دلیل وایذا قیل لهم آمنوا مخکې سره ربط مخکې مناظره ذکر شوی وه و هغه مناظره بنا وه په طریقې د سلب سره لا تفسدو او دا مناظره بنا ده په طریقې د ایجاب سره آمینو د دوی نه مطالبه د ایمان کیږي هلته دعوه سلبي ولا تفسدو دلته دعوه ایجابي ده آمینو سلب ولې مقدم که په ایجاب ځکه په منزله د تخلی دی او دا په منزله د تحلی دی او تخلی په اکثره مواردو کې مقدمه ای په تحلی باندې ځکه ایجاب والا مناظره چې دعوه پکې ایجابي وای مؤخره کړه دویم ربط دا دی مخکې دوی دعوه د اصلاح کړې وه مونږ مصلحون یو الله تعالی وایي دوی کې ایمان نشته نو صلاح پکې نشته ځکه بنیاد او سبب د صلاح ایمان دی نو ایمان پکې نشته نو صلاح پکې نشته نو اصلاح پکې د کم ځای نه راله نو عملا خدای د دوی دا د مصلحون والا دعوه غلطه ثابتوي دا ښه مصلحون دي چې خلک ورته وایي ایمان راوړئ صحیح ایمان نو دوی ایمان نه راوړي هغوی ته کم عقل وایي دا مصلحین دي دریم ربط دا دی مخکې حکم شوی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهېږي نفي د شعور شوی و د دوی نه دلته د هغې عملي دلیل پیش کوي شعور پکې ولې نشته چې مؤمن د خیرخواهي کوي آمینو ورته وایي نو دی هغه ته کم عقل وایي دی هغه ته څه وایي سفیه او کم عقل ورته وایي نو ده کې شعور شته شعور کې کوي خو داسې بیا نه کولی دا به د لا یشعرون ولکن لا یشعرون دپاره دلیل شي و دلته یو سوال دی وإذا قیل لهم آمنو چې کله ویلی شي دوی ته ایمان راوړئ نو دا ایمان خو دوی راوړی او مخکې ذکر کړی دی که آمنا بالله و بالیوم الاخر بیا دې ولې مطالبه د ایمان کې دوی به وایي موږ خو آمنا بالله و بالیوم الاخر نو تاسو راته ولې وایي چې آمنو نو جواب دا دی چې دا ایمان غیر دی د هغې نه وإذا قیل له آمنو من اخلاص القلب د زړه د اخلاص نه ایمان راوړی او هغه خو د اخلاص د قلب نه نه و کنه دلیل څه دی چې اخلاص د قلب پکې معتبر دی دلیل دا دی کما من الناس دا کما من الناس مفعول مطلق دی د آمنو دپاره موصوف مقدره په وجه وإذا قیل لهم آمنو ایمانا مثل ایمان الناس وإذا قیل لهم چې کله ویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ ایمانا ایمان مثل ایمان الناس پشان د ایمان د دې خلکو نو تشبیه د ایمان د دوی دا د ایمان د دې خلکو سره مطالبه د دوی نه داسې ایمان د چې هغه مشابه وي د ایمان د خلکو سره ایمان د خلکو نه څوک مراد دي صحابه کرام د دې خلکو د ایمان پشان ایمان راوړئ دا پشان چې پکې راغی نو اعتراض به در باندې نه واردېږي چې آمینو داسې ایمان راوړی که د هغو خلکو ایمان چې دی نو بیا خو به انتقال په اعراضو کې راشي د هغو خلکو ایمان راوړی هغه ایمان تا ته را منتقل کېدی شي نو چې مثل پکې راغی کاپ نو دغه شبهه دپه شو چې د هغوی مثل او تاسو ویلی دي چې مشبه کې وجه د شبه دا په مشببی کې اقوای د مشبه نه د هغوی ایمان بس تاسو د ایمان نه قوي د صحابو ایمان چرته او زمونږ ایمان چرته د دې نه مطالبه د دقه شان ایمان کېده د هغوی د ایمان په شانې نو دوی به جواب څه کوو قالو دوی به ویلې انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما من السفها ایمان په شان د ایمان د دې بې عقلانو انؤمنو ایمانا مثل ایمان السفها آیا مونږ ایمان راوړو په شان د ایمان د دې بې عقلانو صحابو ته به بې عقلان ویلې سفها جمع د سفیه ده خفیف العقل ته وایي ضعیف العقل ته چې عقل د چا کمی کم عقل
الله جل شانه غصه شو ورته وایي الا خبردار انهم یقینا دوی هم سفهاء هم دوی بی عقلان دي ولکن لا یعلمون لیکن نه پوهیږي دوی په دې خبره چې دوی بی عقلان دي لا یعلمون مفعول حذف دی ولکن لا یعلمون انهم هم السفهاء قائم دی په مقام د دو مفعولونو کې ان سره د اسم او سره د خبر صفحه ستوي خفه العقل ورقه العلم لګ عقلی او علم هم ډېر کمزور نو دې ته صفحه وای صفحه سفیه دې ته وای دلته به اعتراض وارد شي هغه دا دی چې دا خو بیا منافقین نشو کنه چې وای انؤمنو کما امن السفهاء تاسو ته وای مؤمنانو ته ښکاره وای چې موږ داسې ایمان راوړو که دا بیا عقلان نو دا خو بیا ښکاره شو د هغوی کفر نو بیا پکې نفاق د کم ځای نه راغلی دا خو کافر مجاهر شکل جواب دا دی چې دا قول انؤمنو کما امن السفهاء د دوی په خپلو منځونو کې و مؤمنانو ته به دا نه ویلې چې انؤمنو کما امن السفهاء خپلو منځونو کې به یو بل سره دوی ته وګوره د دې بیا عقلانو په شان ایمان موږ راوړو الله تعالی پہ رد وکړه په ابلغ وجه سره او په ابلغ رد سره الا انهم هم السفهاء خبردار یقینا دوی هم دوی بی عقلان دی ولکن لا علم تسبیح کما قلتوب بی عقلتوب د عقل کمه صرف او صرف دوی کې منحصر شي د دې نه متجاوز نه دی بل چاته او آخره کې ورته وایي ولکن لا یعلمون لیکن دوی علم نه لري پوهه پکې نشته دلته تاسو باندې اعتراض وارد شي هغه دا چې مخکې مناظره وه د هغې اختتام وشو په ولکن لا یشعرون سره او د دې اختتام وشو په ولکن لا یعلمون سره دا څه وجه ده تاسو به جواب وکئ چې شعور هغه علم ته وایي چې هغه په حواسو سره حاصل شي او علم خو هغه علم ته وایي چې کوم په عقل سره حاصل شي نو علم استعمالی کې په معقولاتو کې او شعور اکثر او استعمالا دی په محسوساتو کې کله کله یو د بل په ځای کې هم استعمالی کې نو هلته خو د فساد او د عدم فساد ذکر و نو هغه دی د محسوساتو نه اثر یې د محسوساتو نه دی نو ځکه هلته ولکن لا یشعرون ویل نفي د شعور یې وکړه چې فساد او عدم فساد نه پیژني شعور پکې نشته او دلته خو مطالبه د ایمان ده او دا ایمان خو یو امر معقول دی او دوی ایمان د عقلاو ته هغه عقلاو ته چې هغوی متصف په وصف د ایمان سره دی هغوی ته سفها وایي نو دوی کې علم نشته یو داسې څیز باره کې خبره ده چې هغه امر معقول دی نو نفع د داسې څیز وشو چې هغه ادراک د معقولاتو کوي چې هغه علم دی دلته لکن لا علمون مناسب دی ځکه یې نفع د علم وکړه بیا سوال دا دی چې علم خو متعدي دی نو دلته مفعول ورسره ولې نه دی ذکر جواب مونږ وکړو چې مفعول هم حذف دی ولکن لا یعلمون انهم هم السفهاء او دا یې ولې حذف کړی دی د دوو وجو نه یو خو دا دی چې متعین دی سیاق سباق نه معلومیږي او دویمه دا ده چې د آیاتونو ترتیب غلط نشي خراب په نشي ځکه په نون باندې او په میم باندې د آیاتونه ختمیږي او که ولکن لا یعلمون انهم هم السفهاء نو بیا خو د آیاتونو هغه ترتیب یې ګډوډېږي که نه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بس